بسم الله الرحمن الرحیم. ګوره محترمو، کله چې ماشومو تاسو په مرفوعاتو کې په مبتدا خبر او فاعل باندې پوه کړو، نو اوس ورته تاسو وایي بچي په یو مرفوع درته بل ښیو، ورته افعال ناقصه چې څومره دي نو د دې اسم مرفوع وي او خبر به منصوب وي. کان سواره حسبه امسا ظل بعد ما بارها ما دامه، دغه به په ماشوم باندې چې کوم دی نو یادم کې اړومبی به ورسره د یادولو نه مخکې د دې اجرا وکړي چې دا وپېژني، نو ورته د دې اسم بسي دا به مرفوع او خبر به منصوب وي. خو دلته تاسو د دې مرفوع منصوب نه مخکې چې کوم دی نو طریقانه د ترکیب وکړئ چې دا افعال ناقصو د ترکیب په ماشوم دا به څنګه کوي. نو ګوره ورته ووایي بچي کان البیت نظیفا، ولا كان جملة فعل ناقص دي، كان فعل ناقص البيت اسم نظيفا ولا خبر، وتركيب بداس شي كان صرح فعل اسم وخبر جملة اسمية خبرية. نو وجه كم ځکه د افعال ناقصونه یو ټکی راغلي وي نو هغه به کوم نه نسګو هغه به فعل ناقص من جوړو، لکه صار البرد قارسا، نو صار فعل ناقص البرد ولا اسم كارثا ولا خبر، سوارا صرر خپل اسم وخبر جمله اسميه خبريه. ليس الخادم قويا، ليس فعل ناقص الخادم اسم قويا ولا خبر، ليس صرر خپل اسم وخبر جمله اسميه خبريه. په دې طریقې سره به تاسو ماشوم سره اجرا کوئ چې د افعال ناقصو څومره د افعال ناقصو چې څومره د قسمونه دي او څومره د دې ترکیبونه متصل نه وګڼي طریقه دولسریه جنسانی کې راغلي دي یا په نورو کتابونو کې کوم راغلي دي. دا په ماشوم باندې خاص پر چې کوم د دې اجرا کوي چې ډېر باندې د اسم او خبر پیژني چې دا اسم دی او دا خبر دی. دا غي نه بس چې کوم نه تاسو به سره بیا څه کوي دې په مرفوع منصوب مجرور د کوم دینو هغه برابرې